دلته هیڅوک د چا آقا نسته، دلته به هیڅوک په چا باندې خاني نه کوي، دلته به هیڅوک په چا باندې نوابي نه کوي، دلته به هیڅوک په چا باندې خپله جرنیلي او میجري نه خرچوي. فوج د موږ لپاره ډېر احترام لري، خو چې ماته امن را کړی وای چې زه نن په مروتو په خاورې چې په کور چې په امن او سکون سره پروت وای، چې نن د ما دلته شورېده دا تاسو سره ناستی د دغه وسواس نه خالي وای چې خدای دې نه کړي په دغه اجتماع چې د خدای یو بدر پیښه کړي. ماته دا تحفظ نه ده راکړی، ماته امن نه ده راکړی، ماته ښه معیشت نه ده راکړی، نو په کوم حق باندې دی ما جان تر غواړي او یو غلام په نظر ماته ګوري؟ دغو خلکو خلاف ما چې څومره خولې تړلې وې په سرو به پښې ږدي. نو جمعیت علما اسلام د تاسو په ملګرتیا سره به یو قوت جوړوي او یو ورځ به انشاءالله راځي چې دلته به د امن سوری راځي، د عزت شپې ورځې به راځي، د هر قوم سره وابسته یو عام فرد چې د هغه عزت نفس محفوظي، بیا به موږ مطمئن یو چې موږ دا کوم سیاست او ستړې کړې وه موږ هغه مقصد حاصل شو.